أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د سیرت 43 نمبر درسو مخکې درس کې من ابتدایي حالات د وحی ویلو چې کله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی راتله اول ځل نو د هغې څرنګه کیفیت او کم 15 آیتونه چې جبرئیل امین راوړي د هغې څه فایدې موږ ویلې وي. اوس ننني درس کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی راغلی دی کور ته راغلی نو په دې دین کې د ښځو څومره قربانۍ دي ښځې دا په توجه باندې واوري. بل ښځو څومره قربانۍ ورکړي د هغې سره سره دوی په دین کې دا دین چې موږ ته رارسېدلی په دې کې اولنی تصدیق هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت هغه زنانو کړی. بل چې کله ښځه کمال ته ورسېږي او دا هوښیاره ښځه نو دا د خپل خاوند له څومره تسلي ورکوي څومره عقلمند دی. نو دې کې ډېره بهترینه کارکردګي د خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها بیان شوې ده. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د غار حران کور ته راغلی نو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خولې راغلې وي لیکن طریقه دا ده چې موسم که د ګرمۍ وي او که د یخنۍ وي خو د یری په حالت کې انسان باندې یخني راځي او دویم د انسان رنگ بدل شي او دریم انسان باندې ډچ ولګي څلورم انسان نه خوله روانه شي. دا خصوصیات د انسان سره راځي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د فطرت مطابق دغه اشیاء رالل ولی چې هغه جبرئیل په ډېر عجیب هیئت کې ولیده. کله چې د کور ته راغلی خپلې بیبي ته وایي زملوني دثروني ما کمبل کې پټ کا ما څادر کې پټ کا. نو کله چې لږ ټیم وشو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یره اوچته شوه زړه تسلی ته راغلی او کله چې دی برابر شو نو څادر یې لرې که. هوښیاره زنانه هغه ده چې هغه د مخې سره د خاوند هغه شان تابعه وکړي خاموشي لږ پرېږدي. نو دې چې کله خاوند باندې څادر واچو او لږ یې پرېښوده نو حدیث کې راځي ترجفو بوادره د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ولې رپېدل. بلکې راځي یرجفو فؤاده زړه یې رچېده او دا دواړه کېږي کله زړه مو څه درزېږي دا ولو منځ هم رپېږي. نو چې کله یې پټ کړ دې نه هغه یره رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لاړه ځان یې کولاو کړ نو کېناست. نو خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها هغه ورته ولاړه ده هغې ته خپل هیئت بیانوي چونکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت اولنۍ ورځ ده. دی بل طرف ته د پیغام د رسولو هم اولنۍ ورځ ده. بل په خدیجة الکبرا باندې په زندګۍ کې پیله ځل داسې ماحول رالل چې دا به یو دین پرېږدي او بل به قبلوي. ډېر عجیبه حالت. بل څلورم دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده د زندګۍ نوې ابتدا چالو شوه تقریبا 610 سال یا د دې نه زیات نوې دعوت به چلو کېږي. هم ډېره ګرانه خبره ده. بیا قریشو ته هغه خلک چې د هغوی د زړونو مشابهت الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې د ښکرور څاروي سره ورکړی. حدیث کې راځي چې لکه یو څاروی به ښکرور څاروی به د بېښکرو څاروي نه انتقام بدله اخلي. و د دې اصل مطلب دا دی
چې ظالم نه به د مظلوم بدل اخلي. هلته بېخکرو به رالګېږي، د ښکرور نه به څه اخلي. ښکرور څاروي چې په ښکرو باندې څه کوي، څیرول کوي. دغه د قریشو د زړونو مشابهت یې ورکړی. دومره سخت خلک چې یو سړی په خپله لور باندې خیال نه ساتي، د خپلې لور باندې د رحم نه راځي، وجنې نه ژوندۍ خښۍ هغه ورته چیغې وي، څه ټیمه پورې چیغې وي هغې اوري او دی ترې روان شي، پروا نه ساتي. داسې زړونه دي. د څاروي دومره خیال نه ساتي. څاروی ولاړ دی، روټۍ ته غوښې ته یې زړه وشي، په ژوندي نه د څاروي نه اندام را پرېږي، هغه هلته ټوپونه وي، دی هلته غوښه خوري. ډېر ګران دی که نه؟ او زمونږ د زړونو ته تاسو سوچ وکئ چې کله څوک څاروی حلال کړي، نه چرګ حلال کړي، چې چرګ څو پورې خپل آرام ته نه رسېدلی دوباره له ګوتې نه وروړي، موږ چې دی ښه ساه برابر شي، ساتې لاړه شي. دا فرق دی د زړونو که نه؟ نو په داسې زړه باندې محنت کول دا ډېر ګران کار دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر د حکمت نه کار واخلي. ډایرکټ ورته نه وایي چې ته راشه که نه زه خو رسول شم، را زما کلمه ووایه. هغې وویل چې زما دې خاوند باندې څه وشو؟ نبي علیه السلام نه چې کله یره لاړه، نبي رسول الله صلی الله علیه وسلم کېناسته. چې کله کېناست، دا خبره په خپل ځای کې مونږ کوو چې اول ایمان چا راوړی، زنانو کې چا راوړی، دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم څرنګه کړی، په سړو کې ایمان چا اول راوړی، په ځوانانو کې، مشرانو کې، کشرانو کې، دا په خپل ځای راځي. خو بهرحال د دې ځای مؤرخ خبره که نبي علیه السلام کېناسته، حدیث کبرا سوچ فکر کې ده چې دی به څه وایي، ځکه دا زمونږ د زنانو شانته نه لکه د اوس وخت زنانه بس ډایرکټ به دغه څه چل شوی، مونږ نه دي هم زړه ویسه څه چل شوی. نه نه نه، ښه په اطمینان. کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي، وایي زه ویرېدم چې هسې نه لیونی نه شم، هسې نه شاعر جوړ رانه نه شي، او لیونتوب او شاعري دواړه زما بدې شي، نه مې دي خوښ. هغه ورته ویلي څه چل شوی؟ وایي چل دا دی چې دغه شان ته چل وشو، زه په عبادت ته ناست وم، شپه ده، یو شخص یو سړی رالی، ما ته ویل اقرأ، دا آیات یې راته وویل، ما ویل چې ما انا بقارئ، زه نه یم لوستونکی. بیا یې راته ویل، بیا فعدتني، زور یې راته راکړ. د بخاري روایت دی. دومره زور راکړه چې بس زما دا بدن یې را یو ځای کړم، ځکه رسول الله په خپله ډېر طاقتور و. تقریبا یو روایت کې راځي چې نبي علیه السلام له الله د 40 پهلوانانو څه ورکړی و طاقت. هغه پهلوان چې یو پهلوان به د 10 کسانو د 20 مقابله کوله، نو 40 به 10 کې ضرب ورکړي یا 20 کې، نو څه ته جوړي. دومره پاور الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړی و. دا یې بیا یو ځای کې ښکاره کړی، ما به په خپل ځای باندې راشي، په څرمن باندې خپه کېښوسته، ویل راجمع شي د پهلوانانو زمانې خلاصه کړي. صرف دا څرمن وشلېده، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د یوې خپې نه چا خلاصه نه کړه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم طاقتور. خو به هر حال چېرته شپه و، بیا داسې یو شخصیت لیدل چې ټول اسمان هغه پټ کړي، دا ډېره ګرانه ده. بیا په هوا کې ناست او خپې ښکته را ځوړندې کوي لکه چې په کرسۍ ناست. دا قصې ورته بیان کړه چې دغه شان چې کله یې راته وویل اقرأ، 3 ځلې راته وویله، نو بس زما سوچ دا رالی چې زه به خلکو ته څرنګه دعوت چلوم، هسې نه په ما باندې لیونتوب را نه شي، خلک به رانه نفرت شروع کړي، هسې نه په ما شاعري کولاو نه شي، خلک به راته وایي چې مړه تا دومره ځانه دې ښه سړی جوړ کړی، ویله شاعر شوي. نو دې د وجې نه ما د خدیجې ته د رضی الله تعالی عنها ته خبره کوي، نو ما دا اراده وکړه چې زه راوځم او د دې څه وکړم، یا ځان پاڼسي کړم او یا دې غر نه ودانګم، ټوپ وکړم. دې د وجې نه چې ځینې خلک به راته وایي چې پرون دې څه ویل او نن څه کوې، لیونی نه شوې. نو چې دا اراده مې وکړه، زه را روان شوم، ما چې بره وکتل، هغه ملک جبریل راته په هوا کې بس داسې انداز کې ناست و چې خپې را ځوړندې کړې لکه چې په کرسۍ ناست، او چې یو طرف ته ګورم ټول وسد الافق، او بیا د غار حرا ته چې وګورې نو تقریبا هغه ځای داسې دی چې اوچت دی، نو په لنډه ایریا نه چې نظر ختم شي، غرونه چې نه ښکاري. بیا وایي وسد الافق، تمامي په اسمان یې بند کړی. ما ته ویل یا محمد انت رسول الله وانا جبريل، ته د الله رسول او زه جبريل یم،
انت رسول الله وانا جبريل، انت رسول الله وانا جبريل، درې ځله راته دا وویل. ته مه خفه کېږه. نو زه کور ته را روان شم، اراده مې وکړه. وګوره خدیجې رضی الله عنها ته کوم انداز کې وایي چې لږ انت رسول الله وانا جبريل، مطلب زه اوس د الله رسول شم، اوس دعوت ته م ځان جوړوي. نو چې کله دا خبرې ورته وکړو، بیا یې راته وویل چې والله لقد خشیت على نفسي، چې دا خبره راته وکړه چې ته خو جبريل ته رسول یې، والله لقد خشیت على نفسي، زه په خپل ځان باندې ویرېدم. د دې جملې محدثینو مختلف الفاظ بیان کړي. یو مطلب دا دی چې نبی رسول الله دا خبره وکړه چې والله لقد خشیت على نفسي، اسنه زه په خپل ځان باندې ویرېدم چې اسنه دماغ مې خراب نشي، لیونی نشم. یا دویم مطلب دا دی چې زه په ځان باندې ویرېدم چې اسنه جبريل بیا راشي او ما ته شان زور راکړي لکه وختي چې را کړو، دا خو بیا راځي، نو د هغې نه به مړ شم. دریم مقصد دا دی چې اسنه ما نبی جوړ نه کړي، که زه نبی جوړ شم دا خو ډېر دروند کار دی، دا به زه چلوم څرنګه. خو په ټولو کې بهترین مطلب دا دی چې والله لقد خشیت على نفسي، قسم په الله زه په خلکو ویرېدم چې زه به چاته څنګه یم چې زه رسول یم. حکمت پکې څه و؟ اوس دې ته وایي چې لکه زه رسول یم، چې دا خبرې ورته وکړه. اوس نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته خدیجه الکبرا رضی الله عنها څرنګه تسلي ورکوي، دا ډېره عجیبه خبره. هغه اوس دلته دور جاهلیت دی. ولې خدیجه د نبی رسول الله چې واده کېده 25 کال عمر و، په هغه وخت کې د خدیجې عمر 40 سال و، او چې کله د رسول الله 40 سال عمر جوړېږي نو د هغې به څومره جوړېږي؟ 15 سال فرق نو 55 سال عمر ده. 55 سال یو زنانه په دور جاهلیت کې تیر کی، ولیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاق او د هغې انداز نه متاثره هغه راولګي. دغه بیبي اوس دته څه وایي؟ بخاري روایت ډېره عقلمند او هوښیاره زنانه، او ورته وایي ابشر کالله والله لا یخزیک الله ابدا، ای خوشحاله شه، زیری دی تعالی. اوس که نبی رسول الله ته وویل چې ایمان راوړه، نو کېدای شي دوی به ایمان راوړی هم وی، خو شیطان خو ډېر لعین دی، زړه کې به ورته وسوسې اچولې وی چې ته وره پرون یې څه کول، او نن شیطان به ورته قسمه قسم وسوسې اچولې وی، نو په زړه کې به ور نفرت پیدا کړی. نبی رسول الله ډېر لرې د حکمت نه رالی چې والله لقد خشیت على نفسي، قسم په الله په خپل ځان ویرېدم چې زه به چاته څنګه ویم چې ما ته جبريل ویل چې انا جبريل و انت رسول الله، زه جبريل یم او ته د الله څه یې، ته د الله رسول یې. خلکو ته ورته مسله بیانوي، زه به څنګه خلکو ته وایم چې زه څه یم، زه رسول یم، زما خبره واورئ. نو په دې انداز کې زه ویرېدم. نو جبريل ورته څه وایي؟ ابشر، خوشحاله شه، کالله والله لا یخزیک الله ابدا. ته خو وایې چې زه هسې نو وشرمېدم، تا به چرېم الله نه رسوا کوي. ولې به دې نه رسوا کوي؟ یو بهترینه وجه ورته وایي، ځکه انک لتصل الرحمه، ته خو څه کې صلې رحمي ته پالې. دې د وجې نه صلې رحمي د اسلام یو اهم رکن دی، او دا ورته څه وایي چې انک لتصل الرحمه، صلې رحمي ته پالې، رشتې ته پالې. دویم وتحمل الکله، ته خو څه کې د کمزورو څه بوجونه اوچتې، تاکه خو ډېر بهترین صفتونه دي. یو سړی کمزوری دی، هغه ته ضرورت دي، هغه ضرورت ته په خپل سر اخلي. وتحمل الکله، دا شیخ صاحب هم وایي کله دې ته وایي چې یو سړی کمزوری دی او د هغه بوج ته په خپل ځان باندې راواچوي چې دا کار به زه وکړم، ته دې نه بې فکره شه. دریم وتکسب المعدومه، ته لاچارو ته کار پیدا کې. یو سړی دی هغه وایي چې بس کار کسب مې نشته، دوی راځه زه بل له څه وکړم، یو کس ته خبره کوي لکه دا سړی بې روزګاره دی، څه وکړه، دله روزګار پیدا کړه. ته خو لاچارو له کار پیدا کوې. څو صفتونه شو؟ درې. او یو صفت د یو کم سے کم د یو ګنټې بیان لایق دی. ډېر جوړ بحثونه پکې دي، یو ګنټه به دې نه کېږو. بهرحال بل وتقري الضيفه، ته مهمان نوازې. نو ګوره چې صله رحمي ته پالې، دغه شان د لاچارو ته ملګری، دغه شان د
هغه خلک چې هغوی څه دي د لوږې ته محتاج دي، دغه د لوږې نه محتاج دي، کار کسب یې نشته، هغوی له کار کسب ته پیدا کوې. وتکسب المعدومه بل وتقري الضیفه، ته مېلمنو له ته خوراک ورکوې. بل وتعین علی نوائب الحق، او چې په چا کله مصیبت راشي دا خلک ملګرتیا ته کوې، د هغوی مدد ته کوې. دلته د شیخ صاحب د کرکټ کې لیکلي مقصد یې دا دی چې د یو سړي پلار مړ شه او دا کمزوری پاتې شه، کار او کسب کول بالکل د هغه څه وس دس نشته، دې تاواني شه یا جیل ته لاړی او د سره مدد په کار دی، نو ته راولګېږي د هغه ټول مصیبتونه څه کې خپل سر باندې راواخلي. وتعین علی نوائب الحق، یو سړی هغه څه دی ډېر زیات مطلب د حق په باره کې دې طرفدار دی طرفګار دی، خو لیکن دته مصیبت دی، نو دغه مصیبتونو کې ته څه وکړي، د هغه امداد کې کم سے کم تسلي خو ورکړي. تا به چېرې الله څه کوي نه رسوا کوي. لا یحزیک الله ابدا، تا به چېرې الله نه رسوا کوي. دې په ایمان راوړو. او بیا دا صفات په ابوبکر صدیق کې ټول موجود په هغه کې. او که سوچ وکړئ نو مخامخ صفت خو بالکل ناروا دی چې هغې ته خوشامدي وایي. خو زه یم چې په نن سبا خلکو په نن سبا دوران کې ډېرو خلکو کې شته، خصوصا زموږ دا درس دا ملګري الله رب العالمین په عمر کې برکت واچوي. الله رب العالمین دا کمال د قرآن دی، بس دا زموږ خپل کمال نه دی. موږ به دومره ووایو چې دا د څه کمال دی، دا د کمال دا د قرآن کمال دی چې لکه مثال په طور بس الله دې رحم وکړي. بهرحال بل یو خبر بله دا شیخ صاحب چې کله دا راواخلي نو دې وروسته دا خبره ذکر کوي، وایي چې د داسې خلکو سره خپله زنانه هم همدردی، هغه ورسره څه مطلب هغه ورسره بالکل شا په شا ولاړ، خپل زنانه هم لکه زړه یې نه پیل کوي، کار یې نه پیل کوي. او بله خبره دا ده، دا مې یو بل کتاب کې کتلې ده، کتاب ذهن نامه کتاب اوس ووته، خو والله اعلم چې تقریبا یا ابن کثیر دا خبره کړې ده او یا تحفة العلماء کې مې ترمذي په شرح کې مې لیدلي چې داسې انسان هغه ته د الله په فضل هغه ته لارې ملا کولاوي. لکه مثال یو ځای کې بند شه ګیر شه، اوس دې د بل خیر خوا دی، الله به د بل طرف نه لاره کولاوي، ولې ځان له خو نه یې لګېږي. الله دې رحم وکړي. نو بهرحال حدیث الکبرا دې ډېره تسلي ورکړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه د تسلي حاصله شوه. داسې زنانه الله دې زموږ په ټولو زنانو باندې رحم وکړي، الله دې په ټولو مسلمانانو رحم وکړي چې هر چا کې داسې صفات موجود شي او داسې خلق موجود شي. چې داسې خلق وو ان شاء الله دنیا به مخکې ته ترقي کوي، دا به وروسته کېږي نه، دا به وروسته نه پاتې کېږي. الله دې هر چا له توفیق ورکړي. د دې نه بعد حدیث الکبرا یو بل بهترین کار وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې لاس ونیو، راځه وایي تاسو خپل تره ته بوځم، ورقه بن نوفل ته یې بوځم چې هغه تاله څه وکړي، هغه به هغه تعالی نور هم تسلی درکړي. ان شاء الله دا مستقل سبق دی. ورقه بن نوفل څوک و؟ دا وخت کې په دور جاهلیت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې کم مسلمانان نور داسې وو چې هغه کلک موحدین وو، نو هغه به ان شاء الله وروسته د هغې تذکره راشي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.